الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. زما انتہائی قدرمنو، مشرانو، کشرانو، رونو خویندو او گلالو بچو، السلام علیکم. څنګه چې قاری صاحب د پروګرام شروع کېدو نه مخکې عرض وکړو چې د روژې مبارک میاشت ده او په دې کې دا پروګرام ځکه موږ مختصر کو چې خلکو ته ګرانې روژهدار دي، صرف د انعاماتو سلسله مو پکې وساتله او د هغې دپاره مو تاسو کو د هغې دپاره ستاسو ډېر احسانمن یو، ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو د روژې په دې مبارکې میاشت کې دلته تشریف راوړو او موږ له مو دا خپل قیمتي وخت راکړو. څنګه چې تاسو وکتل چې هغه ماشومان چې هغې ښکلې پرفارمنس کړی و هغې ته انعامات میلو شو، که هغه د حاضرۍ په میدان کې و، که هغه په تعلیمي میدان کې و، او که هغه په عام کارکردګۍ کې و، لکه څنګه چې هغې ته موږ د لیډرز نوم ورکړی دی. د سکول دا نظام چې څنګه ټیچرز چلی دقسې ورسره دا ماشومان هم چلی. که دا پیرنټس دا ماشومان نه ویني چې کوم سکول کې دن نه وي، نو د سکول د ګیټ مخې ته دوه ماشومان ولاړي، هغه به کم سے کم تاسو کتلي. د یو نوم دی محمد حارث او د بل نوم دی عباد الرحمن. دا ماشومان ستاسو د بچو دپاره ولاړي چې څوک ماشوم که پیدل راځي، که په موټرسایکل باندې راځي او که په ګاډو کې ماشوم راځي، نو هغې نه بیگ راغستل، هغه د ګاډي ته خېجول، د ګاډي نه کوزول او په روډ خیال ساتل چې داسې نه الله مکه څه حادثه راشي، د هغې نګراني کوي. او دغه شانې په سکول کې دننه هم ماشومان ډیوټي کوي. خو د دې دوه مثال مې ځکه درکړ چې دا په فرنټ ګیټ باندې ولاړ دي، نه تاسو یې وینئ، که لمر وي، که باران وي، که هر صورتحال وي، دوی به ستاسو ماشومانو ته ولاړي. او د ټولو نه یو اهم ذمه داري چې وي په دنیا کې، نه هغه د پیسو سنبالولي، هغه موږ د ماشومانو له ورکړې ده. چې یو څومره بهترینه اداره وي پای کې به چت هم داسې نه شوي، که هغه یو ډپارټمنټ دی، که هغه یو اداره ده، که هغه سکول دی او که هغه یو کالج دی، چې هغې کې خلک په خپله ځي او هغه ځان ته پیسې ږدي او ځان ته څیز رالي. الحمدلله په هغې باندې موږ وخت واغسته، خو هغه اسټیبل شو او هغه موږ چې کوم مقصد و هغه موږ ته میلو شو چې په ماشومانو کې دا ایمانداري را پیدا شي، ځکه چې همدغه ماشومان به سبا ځي او په مختلفو ډپارټمنټ کې به مختلف کارکردګي کوي. نو دا یو ډېر اهم ذمه داري وه. او ما تاسو ته وایي چې څنګه ټیچر ذمه داري کې دغه سره ماشومان هم خپله ذمه داري سر ته رسوي. او د انعاماتو حوالې سره یو دوه خبرې کوم. تېر کالم دا مسله راغلې وه او څه کالم راغله چې زما ماشوم ته ایوارډ میلو نه شو، شیلډ ورته میلو نه شو. نو زه سهار رالم، ما دا شیلډ وشمارل، 198 شیلډز او تقریبا 14 میډلز وړو ته میلو شو. خو په دې کې به تاسو زما ماشومه نه کتلې چې په دې کې منیبه زاهد هم وه. چې څوک زما ماشومه پیژني، خبرې اترې ورسره شوي لیدلي، نو انشاءالله نه به په تعلیمي لحاظ سره یې که څه کمي وي، نه به د اخلاقو په لحاظ سره وي، په یو لحاظ سره به یې که څه کمي نه وي. خو شیړ ورته ځکه میلو نه شو چې په یو سیمسټر کې کله پیپر و، نو هغه موږ بوتلې وه بلډ دپاره، نو د هغې په اټنډنس کې مې ایوارډ را نه شي، ځکه چې هغه موږ بوځو مجبورۍ د وجې. نو چې منیبه زاهد ته نه میلاویږي او د هغې حق نه دی، نو بل هېڅ چا ته نه میلاویږي. حق په خپل حقدار ته میلاویږي. موږ د عالمانو صاحبانو نه اورو وی پر ورځ د آخرت باندې به لومبې تپوس د مونځ کېږي. خدا په څه باره کې به کېږي؟ دا خو د الله چې کوم حقوق دي په هغې کې به کېږي. د انسانانو چې کوم حقوق دي نو په هغې کې به لومبې تپوس د پردي حق کېږي. او دا د هغې پردي حق خیال ساتل دي
چې هر ماشوم ته خپل انعام ملاويږي او که کوم ماشوم ته انعام نه ملو شوی نو ماشوم هیڅ کله مګرمه وي. څنګه تاسو کتل چې 25 ماشومان په ټول سکول کې داسې دي چې هغه یو چټي نه کړی دي کربم واده راغلی ختم براغلی سمافل دور کر جوړ شي هغه دي قربان کړي دي او خپل ځان سکول ته را رسول دي یا دي قرباني کړي دا یا مشرانو مرسته ورسره وا یا یو چټي چا کړي دا چا دوه چټيانې کړي دي ندی کرم نو خوشاله او د خفقان مو کې راغلي د خواږه پریخي دي دا چې ماشومان پکسته چې ماو په درې انعامات هغه واغستو د لیډرز انعام واغستو د بیسټ پرفارمنس واغستو او د اټینډنس واړه واغستو او دا چې ماشوم شته دي چې هغه یو انعام وانه غستو نو په دې باندې مشران خپل کینی او خپل سوچو کی کا مور دا په موقع پلار دے رور دے کې دې شته چې سوکی چا په مکنی مثال فارن کی په بار ملک کی چې په کور کې کم کس دی کاغه مشرور دی خور دی پلار دی سوق دی هغه کې نه سوچ کی چې موږ خپل ماشوم له څومره ټایم ورکړی دی زمون نه چې څومره پوهه کې دي شي هغه موږ والدینو سره ټچ یو کلوز رابطه ساتو د هر یو کلاس د 1 نه 13 پورې د نرسری پلی او د پریپم ګروپ شته هغه څه فعال نه څنګه د 1 نه 13 پورې دي کدرو یو ټیسټ کیږي او کدوی د ماشومانو کدري کسلوري داګه موږ والدین خبرو چې ستاسو ماشوم دا صورتحالو دومره د ټارګټډ مارکسو د ټیسټ مارک 30 خدا سي نشي کېدی چې هر یو ماشوم د 30 مارکس واخلي چا کې به 10 ځای چا کې به 15 ځای چا کې به 20 ځای هغه راغی ته موږ ټارګټ چکه دي چې ته بچي دومره پوره ټارګټ حاصله د فرست سیمستر فایل تاسو ته ملو شي هغه تاسو ګوره سکول ته واپس شي هیڅ خبره نه کوي د سیکنډ سیمستر ایگزام شي هغه تاسو ته کور ته درشي سره د ماشوم د پیپرو د تر سیمستر درشي چې کله د نام مسله راشي هغه ټیم بیا تاسو وای چې زما ماشوم ته د نام ملو شي زه ستاسو ته نه راتلم د روجه په وجه باندې ما دا پروګرام ډیر مختصری بس حبیب الرحمن ته به یو خبرو کې ځکه چې د ادارې مشر دی خو مجبورا ناپاس د مسجدا تاسو مخه تکلیئر کما لدین مخ کې لایب زاهدم په سکول کې په فرست ایئر کې سبق وای وسو په میټریک کې 986 مارکس هغه واغسته خو په سټیج بدل ته چانی کتر تر لسمه چاغه فرست پوزیشن په کلاس کې ماغسته کچه تاسو سیکنډ راغلی خو ډیر شادوناد وروي خو زه پکې نو بس نه دی غستی که سو پرفارمنس کړي په هغه باندې بیا غستی نو په دې باندې باندې زمانه خپکیږي نه د سکول د ټیچر نه خپکیږي مې خپل ورونه خپکیږي د خپل ځان نه خفشه په خپل ځان باندې سوچ کو چې موږ د خپل ماشوم له څومره ټایم ورکو د دنیا چې کوم غټه ده کوم روزګار دی هغه له موږ څومره ټایم ورکو اصل کې زموږ غټه هم تک ماشومان دي چې موږ دوی له ټایم ورکو چې کوم چیز له وخت پکار دی هغه له موږ وخت نه ورکو او چې کوم له وخت نه دی پکار نه هغه له موږ وخت ورکو د خپل ماشومان له وخت ورکې چې څنګه د نور ماشومان دوه او درې انعامات واغستل دا چې به ان شاء الله را روان وخت کې تاسو ماشومان مخلي خو چې د کال د سر ناغي سره کار شروع شي پرون ما په ګروپ کې سکیم اف سټډي سنټ له ومه هر ګروپ کې مولې غلا چې کوم ته تقسیم کار وای چې ماشوم به څومره کار کوي څومره سبق بوایي د 5 ورځې یو جامع نظام مرده جوړ کړی دی په دې کې تاسو موږ سره ملګرتیا کوي ان شاء الله تاسو ماشومان به انعامات لري څنګه ما مخکې دینه خبر وکړه چې پرواز د آخرت په لومبه تاسو د مونږ کیږي خدا به د الله چې کوم حقوق دي په موږ باندې حقوق الله وتعالى دا پای کیږي د انسانانو چې کوم حقوق ته په یو بل باندې پای کې بلومبه تاسو د پردي حق کیږي نو ان شاء الله د پردي حق به پرواز د آخرت ز او زما ټیچران په دې دنیا کې موجود پرواز د آخرت هم زموږ ان شاء الله تاسو سره به زیاتی نه شي خو موږ له څه پکار دي موږ توجه خپل وړو سره پکار ده یو سورې مخکې ماته یو میسج راغی یو کورنا و زما د ماشومان رزلټ انتهایی خراب دی او ډیره د افسوس خبره ده ما کمپیوټر چک کو د یو ماشوم پرسنټیج 98 او د بل ماشوم پرسنټیج 90 چې موږ د 98% تم بیکار وایو او د 90 نم بیکار وایو نو دا چې کوم ناس یو موږ په خپل ځان سوچ کو چې موږ چې د پسکول کې 30% اغستې دي کې دې چې میټریک ته پکم ډیر نه رسیدي و ماش پکم کې پریخي او خپل ماشوم ته 90 او 98% ته کم وایو چې موږ د خپل ماشوم 30% ته زیات وای نه به 40 او 50 ته ورسی
او که موږ د هغې 40 او 50% ته زیات ووایو نو هغه به 80 او 90 ته ورسي. دا زما تاسو ته درخواست دی چې د خپلو ماشومانو له وخت ورکړئ، دوی له ټایم ورکړئ. موږ نه چې څومره کېږي سکول ډیجیټلایز کوو، هغې طرف ته مو روان کړی دی. ځینې ملګرو ته پکې تعلیم آباد د طرف نه فون هم راغلی، ستاسو د یو ماشوم په سر باندې سالانه هغې ته موږ 2500 روپۍ د کال ورکوو. 12000 روپۍ زموږ نه هغې د میاشتې د ټیچرز ټریننګ لي د څه د وجې ورکوو؟ ستاسو د بچو د وجې ورکوو چې د دې ښکلې تربیت زموږ دا ټیچرز وکړي شي، یو ښه مقام دی په معاشره کې واخلي، دوی ته یو ښه مقام حاصل شي. او ضروري نه ده چې یو ماشوم د تعلیم وکړي دی به نوکر شي، چې څوک ماشوم له دا ذهن جوړي چې دی به نوکر شي که خیره دی به تعلیم کړي، نو په هغه معاشره کې په هغه ملک کې صرف او صرف بیا نوکران پیدا کېږي، هغې کې لیډرز نه پیدا کېږي. دوی به سبا خپل کاروبارونه سنبالوي، که پرایویټ ډپارټمنټ ته ځي که د ګورمنټ ته نه په یو ښه پوسټ باندې ولګي. چې موږ دوی له ټایم ورکو، انشاءالله چې دوی له موږ ټایم ورکو نو هېڅ شک نشته دی په دې کې چې هغه ماشوم چې هغه تر 7 تر 8 پورې تللی دی خو په سټیج انعام نه دی اخیستی، را روان کال کې دی انشاءالله انعام واخلي. دا به په څه باندې کېږي؟ دا به زما او ستاسو په تعاون باندې کېږي. که کله د ماشوم او د ټیچر په خپلو کې رابطه وه او د مور پلار ورسره رابطه نه وه، نو هغه ماشوم ښه پوزیشن نشي حاصلولی. چې کله د مور پلار او د ټیچر او د ماشوم د درې واړو په خپلو کې رابطه بحال وه، یو بل سره کروز رابطه وه، میاشت کې هفته بعد دی راځي او کنټیکټ کوي. د فیمیل سیکشن دپاره میډم هلته ناسته ده او د بوای سیکشن دپاره دلته کې موږ ناست یو. داسې سکول به تاسو نه یې کتلی چې د سهار نه تر ماسخوتنه پکې آفس کله وي. ستاسو د ماشومانو دپاره پلیننګس پکې کېږي، چوټیانې وي نو د ماشومانو چوټیانې خو د ټیچرز چوټیانې نه وي، هغې ناست دي مشاورت کوي پلیننګس کوي چې ماشوم ته به موږ څنګه تربیت کوو، سبق ورته ښیي په کومه طریقه به ښیي، ورته څنګه به دې ته رسي، په کومه طریقه باندې به دې کامیاب شي. د خپلو بچو له وخت ورکړئ، انشاءالله د راروان وخت دا زمونږ او ستاسو د سترګو یخوالی دی او زمونږ د ملک دا نظام سنبالونکي هم دا ګلالي ماشومان دي. والسلام.